عابد भाई ढेर मेहरबानी ढेर मेहरबानी اوسو زمونږ سلمان خان ته وایم چې هغه راشي د دې خپلې محلې د ملګرو شکریا ادا کړي او سلام خان ته هرکلی وي سلمان خان. بسم الله الرحمن الرحیم. زاول د خپل ضلعي تنظیم حلقې تنظیم صوبایي تنظیم جناب سکندر خان هغوی ټولې شکریا ادا کوم چې دوی رالل او خاص کر زمونږ دې محلې ته سیزو ته نو په دې باندې ډېر خوند یې وکړو او سکندر خان ته نن دا ثابته شول الحمدلله چې تورمدل مخکې هم تا سره و اوس هم تا سره دی او بیا به هم تا سره وي او که ته څوک وکړې نو دې تورمدالو تا لپاره قربانۍ ورکړي دي. ایاز خان د چا نه پټ نه دی زمونږ نه وي د اکبر خان د چا نه پټ نه دی. اوس هم چې کوم خلک دي هر دویم کور دا په قومي وطن پارټۍ کې څوک هم چې د نه دي تللی زه د صدام خان د ده د خاندان د ده د وروڼو د دوستانو د ټولو ډېرو شکریا ادا کوم او سپیشل د تاسو خلکو د خپلو محلو تورمدالو چې راغلی زموږ سترګې مو اوچتې کړې او سپیشل نوم به زه د مشتاق والم چې جرمنۍ پرزه ده دا ټول مې زده کړي دي په یو ورځ کې هغه زده کړي دي او نور انشاءالله تاسو دا پروا مه کوئ په دې سیاست کې اپ ډاون راځي دقسې کله به یو پارټي وي کله به بله پارټي موږ به بیا هم راجنګي شو دا د په شکال باران دی ختم به شي که خیر دین جګړې پرې را روانې دي او یو شعر درته وایم بس خبره ختموم یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ان لوگوں کا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. په جماعت اسلامي کې وو ډېر فعال کردار ادا کړی وو ډېر زبردست ورکړو په ډېرو اهم عهدو باندې هم پاتې شوی دی. نو زه د خپل طرف نه د پارټۍ د تنظیم د طرفه د یونین کونسل تورنزو د ورکرانو د طرفه زه هغه ته خوش آمدید ویم تړو د اخلاصه چې هغه راغی زموږ د قافله کې شامل شو او زه دا امید لرم چې انشاءالله تعالی د صدام په راتلو سره به زموږ په یونین کونسل کې او په دې ضلع کې انشاءالله تعالی پارټي هم زیاته ترقي کوي ځکه چې دا ورکر دی ورکر باندې موږ زیات خوشحالي کوو چې پارټۍ ته راځي د کار سړی دی کارکون دی. نو تاسو ټول د صدام لپاره یو ځل لاسونه مربوط د هغې سره وټاکوئ چې موږ اوس به موږ سره انشاءالله تعالی ښه کلک کردار او ښه فعال کردار په پارټۍ کې ادا کوي څنګه چې دا په جماعت اسلامي کې کوو دا چې کوم دی نو تا ته وښوله. زه اوس د خپلې حلقې د PK 57 چیرمین صاحب یحیی جان مومن صاحب راغواړم چې هغه راشي او تاسو یو څو خبرې وکړي. یحیی جان مومن صاحب ورپوس استقبال وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر زمانگا سابقا ڈسٹرکٹ ممبر امیر امان خان من سره په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ صوبایي سپهسالار د نوجوان کل سرلښکر سکندر خان شیرپا صاحب من سره په سټیج باندې موجود ټول عهدهداران او خصوصا ما ته مخامخ د قومي وطن پارټۍ د ترمزو د یونین کونسل ډېر زیات درنو قدرمندو پښتنو او نوجوانانو السلام علیکم. د ټول ناول صدام خان ته په قومي وطن پارټۍ کې په شمولیت باندې خوش آمدید وایو او د هغوی شکریا ادا کوو او دا ډاډګیرنه ورله ورکوو چې تا نن په کومه پارټۍ کې شمولیت وکړو
دا یو تحریک دی نن چې په داسې وخت کې تا فیصله وکړه چې په دې ټایم کې موږ سره څه حکومتي عهدې نشته نو دا ستا په ملي رهبر باندې او زمونږ په پارټۍ باندې خصوصي احسان دی او دا د دې خبرې عکاسي کوي چې نن قوم مایوسه شوی دی نن په هغه د دوکو او په فریب چې چا منډیټ تختولی و نن د هغې نه قوم مایوسه شوی نن قوم ته دا خبره مخې ته راغلي چې دې پښتنو په اصلي معنو سره څوک نمایندګي کوي د دې په اصلي معنو سره څوک خدمت کوي دا صرف او صرف د قومي وطن پارټۍ مشران کوي دا صرف او صرف د قومي وطن پارټۍ ورکران کوي همدغه وجه ده چې تاسو نن وګورئ چې په دې ټوله ضلع کې په هر ځای کې په قومي وطن پارټۍ کې دومره شمولیت روانې دي چې زموږ صوبایي مشر سره ټیم نشته د یو میاشت کې موږ انتظار کوو د ټیم د اخیستو د یو میاشت کې موږ انتظار کوو د دې وجه دا ده چې د دې صوبه کې او خصوصا په دې چارسده کې د پښتنو ژوند څخه شوی دی په دې کې زموږ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو د هغوی د خاندان د هغوی د کور د هغوی د کوششونه شامل دي انشاءالله دا کومه سلسله چې په پارټۍ کې د شمولیتونو روانه ده او خصوصا د زمانه چې ثمرګري لاړو د هغې نه بعد چې دا کومه جوش و جذبه چې کوم ده دا د 57 د کارکنانو خصوصا زمونږ د مشتاق د عبدالله جي صاحب یا زمونږ اسف کمال خان ټول عهدهداران امیر عمار خان یا قیصر جمال اشتګری دوی چې دا کوم کوششونه کوي انشاءالله دا حلقه چې کومه ده دا 57 حلقه دا مخکې هم د دې کې یو ډېر زیات اوج بینک د قومي وطن پارټۍ موجود و خو د اول چې کوم جوش او جذبه روانه ده نو انشاءالله دا په دې غونډه په ضلع باندې سر غورځوي د یو ځل بیا صدام خان د هغوی خاندان د هغوی ملګرو هغوی بیا شکریه ادا کوم او دا د ورورولۍ لاس چې دوی موږ له کوم راکړه نو دا ورته په دې ځای باندې ویم چې کله دا خلکو سره شامل شوي او هغه خلکو تاسو له لاس درکړه چې دا لاس په کټ چې خو تاسو نه وربېل نه شي ډېره ډېره مننه جان صاحب ښکلې خبرې تاسو وکړې زه په خپله باندې د صدام خان په راتلو باندې انتهایي خوشحاله یم ځکه چې ورکر سړی چې کله پارټۍ ته راشي کارکون سړی چې کله پارټۍ کې شامل شي نو هغې باندې د لیډر زمونږ د مشرانو چې کوم دی نو لاسونه او خپې مضبوطې شي او موږ مو سره په کلي کې چې کوم دی ورولي وه هسې هم زمونږ راډس ټوپک ته پرې چې مې ملګری و خو دا رانه بدله وه نو دا خدای شته ډېر وخت نه چې کوم دی او زه په دې موقع باندې زمونږ ملک راشد نوم به زه چې کوم دی نو نه ډېر ما ځکه چې د ده په راتلو کې د صدام خان په شمولیت کې چې کوم دی ټول نه غټ کردار چې کوم دی دا ملک راشد زمونږ ورور چې کوم دی ادا کړی دی او دا هغه په وجه باندې چې کوم دی نو دی موږ ته لږ اسان شو ځکه چې جماعت اسلامي نه سړی شاملو نو بیا چې هغه رکني او بیا هغې دوی هلته کې هغه تعلیم معلیم پکې په لاهور کې کړي او څه کورسونه مو سره نظریه کې سره نو دا ما ټول ډېر ګران کار سلمان خان خپلې خبرې وکړې زه دا وایم قومي وطن پارټۍ په تورمزو کې د ټول نه غټ قوت شکر الحمدلله د 1993 نه راواله تاریخ پروت دی په 93 کې چې کله زمونږ جمعیت علماء اسلام سره اتحاد و میجر مختار زمونږ د قومي اسمبلۍ نه ولاړو حاجي فضل منان ولاړو دغه وخت نه تر د 2018 د الیکشنه پورې دا واحد یونین کونسل چې زموږ په یونین کونسل قومي وطن پارټۍ نه ویلې دا ریکارډ دی او ان شاء الله تعالی کشافتو براتو باندې دا دغه چې سدي کوم کارونه شوي دي نو دا زمونږ د قائد ابطال احمد خان شیرپو او د هغه د زوی سکندر ایاز خان شیرپو برکت و
چې دلته کې څومره د سنټیشن کار شوی دی یا د بجلی په ملک کې څومره کار شوی دی یا څومره ټرانسفارمرې لګېدلي دي ما په خپل لاس پورې کړي دي یا چې کله اریګیشن کې چې کوم دی زمونږ نه 50-60 کروڑ روپو کار ورسره د جندي پل د دې کندې راځي دا ټول کارونه چې کوم دی دا صرف او صرف د دې خاندان او د دې کور د وجې دي ځکه اوس دا یو سړی پرې پاټه ولاړه زه مې وویل که نه چې دې نه پس راشي په تورندو کې چې کوم دی نو 50 روپو کار وکړي خو دا ځکه چې دا د آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر حیات خان شیرپو برکت دی دا بې دوی دا ځکه بله کارونه کېدل او انشاءالله تعالی دلته چې داسې ورکران د موږ ملګري خراج تحصیل ته خپل مرګور ته پیش کومه چې په تورندو یونین کونسل کې یو قسم هغه سره نه شامل شوی یو قسم دا هغه ټول د خپل باندې ساري او زه ستاسو وایي ساتل سالون بیا د خپل قائد نه کدا بلنه ورکومه چې راځه 56 به پرې وي او په 57 باندې به چې کوم دی انشاءالله ویلیشن کې موږ ته تخاوي انشاءالله په څلور ځلې باندې موږ چې کوم دی انشاءالله تاسو خیال دې کوو زه وخت کم دی لا جنازم ده حمید خان تو راځي دا خواص کوم جنازه تاسو خبرې وکړي